چا چې غیبت وکړو که نه د ده په توبه کې اختلاف دی. بعض علما فرمایي وایي کم کس چې راولګېدو او د یو بل مسلمان غیبت یې وکړو نو دې به هله معاف کېږي چې دې راولګي د هغې کس نه معافي وغواړي بیا به د هغې نه بعد الله نه معافي غواړي نو الله تعالی به توبه قبوله کړي. او بعض علما فرمایي چې نه بس هغه ته د هغه نه د معافي دغه نشته ضرورت نشته بس صرف د الله نه معافي او الله به دې معاف کړي. نو د مشهوره خبره څه ده؟ مشهوره خبره دا ده چې په دې کې دوه صورته دي. کله چې یو کس راولګېدو د چا غیبت بیان که او دغه غیبت هغه کس ته ور رسېدلی دی چې دا پلانکې کس ما پسې غیبت کړی دی نو بیا خو دغه کس له پکار دی چې دی به دغه کس له ځي او معافي به ترې غواړي او د هغې نه بعد به بیا د الله نه معافي غواړي الله به معاف کړي. یو صورت دا دی. دویم صورت دا دی که چېرې یو کس راولګېدو د چا غیبت یې وکړو نو دا چا چې غیبت شوی دی هغه ته د دې خبرې پته نه چې ما پسې چا غیبت کړی دی نو بس دې بس معافي وغواړي د الله نه هغه ته د ویلو ضرورت نشته دی. هغه ته څه وی هسې به بیا شک او دغه کې مبتلي مړ ده ما پسې غیبت کړی دی او دا که نه نو بس د الله نه معافي غواړي الله به دې معاف کړي.